بسم الله الرحمن الرحیم. د منیر شاکر نوې مرکه به تی اورېدلي چې اوس یې سم دم د اسلام خلاف سنګر نیولی دي. زموږ ځینو ملګرو په ډېره ښه احسنه طریقه باندې د علمي رد وکړي، فجزاهم الله خیره. لیکن زما په فکر باندې منیر شاکر یو محقق عالم دی نه د ده هم پلوه هغه پوهان علما دي، نه بلکې پر ده باندې راټول اکثره ناپوه امیان، ډمان، فساق او ملحدانه نظر لرونکي خبریالان دي. علما کرام په دې خبره باندې پوه دي. دا کم نظریات چې دی وقتاً فوقتاً پر میډیا باندې را اخلي پیشه یې دا د خپل نه دی، د جاوید غامدي د کتابو څخه غلا کوي. د جاوید غامدي تفسیر دی د البیان په نامه باندې 5 جلده کې دی، دغه کتاب ګوري. او کله کله د هغوی یو بل کتاب دی میزان، د دې مطالعه کوي. یو بل کتاب دی برهان، هغه کتاب ګوري. بل کتاب دی مقامات، د دې کتابو څخه دی د نظریات راخلي، وقتاً فوقتاً پر میډیا باندې راپورته کوي. خو د تعجب خبره دا ده د نظریات دی اصل کې د جاوید غامدي هغه درده هوښیار دی. نظریات د هغه د هغه دومره نوس په بدنامه لکه دی چې په بدنامه سو. وجه دا نه چې د منیر شاکر په عقل کې صرف ټک نه سم دم ضربه په عقل کې سوې ده. نو دا نظریات دا د خپل نظریات نه دي. زما په فکر باندې دی یو عوامي خطیب دی. غواړم چې په څو کلیپو کې سلسله وار داسې په عوامي ژبه کې د رد وکړم. خبریال پوښتنه څنګه کوي چې د تراو په حق لدې څه نظر دی. دی ورته وایي د مسلمانانو د مشغوله ساتلو دپاره د ځانه جوړ سوی لمونځ تی د په خوله باندې پله دا واورئ. بحثونه دا تا سره ډیر شوي دي. زه غواړم چې یو ټکي کې یا یوه جمله کې د ځینې پوښتنو جواب راکړي. یو څو الفاظ دي چې دی په اړه باندې ماته صرف یو ټکي کې جواب راکړي. مثلا زه درته وایم چې پلانکې ته راته وایي چې معنا یې دا یا دا شی ستاسې په اند باندې تراویح د مسلمانانو مشغوله ساتلو دپاره د ځان نه جوړ شوی مونځ. د ده متبعین د ده خواخوږي وایي منیر شاکر سپینې وایي. ځام تی ورسره پوه نه یاست. سپینې نسي ویلی. دی چې دا خبره کړې چې تراویح د مسلمانانو د مشغوله ساتلو دپاره د ځانه جوړ سوی لمونځ دی، نو چا جوړ کړی دی؟ ته د تعیین ولې نه کوې؟ دا نوم ولې نه اخلې؟ ښکاره خبره ده تراویح موږ ته د تراویح نفس ثبوت دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دی. لیکن پره میاشته کول، په جماعت باندې کول، قرآن کې ختمول، ټول مقتدیان پر یو امام باندې راجمع کول، دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې شروع شوې او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په حکم باندې شروع شولې. لیکن دی دا نشي ویلی چې دا عمر فاروق رضی الله عنه د ځانه دا لمونځ جوړ کړی دی. ځکه د مسلمانانو په ټولنه کې اوسېږي، دی هم دغو نه پوهېږي چې بیا به د سر یې وي سکان به سل. په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. د تراویح په هکله باندې 3 مذاهب دي: شیعګان، وهابیان، اهل سنت والجماعت. د شیعګانو مسیر په دې کې د ډېر صفا دی. هغه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سره چونکې بغض لري، د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تکفیر کوي، نو وایي تراویح بدعت خبیثه دی. تراویح بدعت خبیثه دی. دویم نظر د ځینې ناپوه وهابیانو دی. هغه وایي 20 رکعته تراویح بدعت عمري دی. دریم نظر د اهل سنت والجماعت دی. اهل سنت والجماعت په نیز باندې 20 رکعته تراویح سنت مؤکده دي. دا زموږ مذهب دی. لیکن منیر شاکر د وهابیانو او د شیعګانو پر پله باندې روان دی، خو په ډېره طریقه باندې روان دی. کله یو نظر کې د تراویح په حواله او کله بیا بل نظر دی را برسیره کی. بهرحال زه د ده سوال کوم، کله چې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې د تراویح شروع شوللې،
ښکاره خبره ده په دې وخت کې په زورو صحابه کرام موجود دي، ژوندي دي. خپله زموږ مور ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها مسجد نبوي ته متصل وسیږي، هغه ویني چې په مسجد نبوي کې تراویح شروع دي. که چیرې دا نه وی لمونځ یا دا یو بدعت و، نو دا په زورو صحابه کرامو دا حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې ولې نه کوي منع چې دا خو د یو نوی بدعت په مخه اخیستی دي؟ آیا د منیر شاکر او د خواخوږو دا سوچ دی چې د دې صحابه کرامو یا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ایمان ضعیف و دغه نسکول؟ ښکاره خبره د دې لمونځ ثبوت ولو اصل په اسلام کې موجود دي ته د ورمعلومولو چې دا یو بهترین لمونځ دی ژغې نه کوي. د منیر شاکر خواخوږي څه سوچ لري؟ آیا د صحابه کرامو ایمان قوي و که د منیر شاکر ایمان قوي دی؟ لږ خاشه فکر وکړي، لږ سوچ وکړي. ثانیا ګوره په څلورو مذاهبو کې به څومره مفسرین، څومره محدثین، څومره محققین به تیر سوي چې د هغو د کتابو څخه عرب و عجم استفاده کوي. د دې ټولو تحقیق دا دی چې تراویح 20 رکعات دي او پر دې باندې اجماع منعقده ده. صرف منیر شاکر دا خبره کوي چې تراویح د ځانه جوړ سوی لمونځ. نو موږ د هغه محققینو خبره ومنو که د دې عوامي خطیب خبره ومنو؟ بلکې پر تراویح باندې د صحابه هم اتفاق و چې دا 20 رکعات تراویح دي. په مرقات المفاتیح کې باقاعده د علامه ابن حجر مکی شافعی سره اجماع را نقل سوی ده. اجمعت الصحابه على ان التراویح 20 رکعتا، چې د صحابه پر دې باندې اتفاق التراویح 20 رکعات دي. د صحابه پر دې باندې اتفاق و، لیکن دا ناپوه وایي د لمونځ د ځانه جوړ سوی لمونځ دی. آیا صحابه د نبی علیه السلام بعد د بدعاتو ارتکاب کوي؟ په دین کې نوې صفحې خلاصولې، یو نوی لمونځ ایجاد کړي؟ لږ خاشه باید چې دوی فکر وکړي. د هم پلوه د خواخوږي د ملګري دا خبره کوي، وی منیر شاکر سپین سپین وایي. څه وایي؟ منیر شاکر سپین سپین وایي، خو ځام یا سپین سپین نشي ویلی. ګوره د خبریال په آخر کې د داسې یو پوښتنه کړې ده د امیر المؤمنین ملا هیبت الله اخندزاده متعلق، وی د ده متعلق د څه نظر دی؟ دی څه ورته وایي؟ ستاسو فکر دی؟ ورته وایي وی د نږدې څه مې لیدلی نه دی، معامله مې نه ده ورسره راغلی، په اړه هېڅ هم نسم ویلی. و بالکل ویلی هم نشم. ته په دې هیواد کې ژوند کوې، دلته که څوک د نبوت دعوه وکړي هم د منع کولو والا څوک نشته. که چیرې ته پر حدیثو ګایېږې، پر مذاهبو باندې ګایېږې، پر تراویحو باندې ګایېږې، هغه حساب ستا سره دلی په دې هیواد کې نه کېږي. کله چې قبر ته ولاړې بیا د دې حساب کېږي. یعنی حساب د عقل په اعتبار لږ خاشه لرې دی. لیکن د شیخ صاحب ملا هیبت الله اخندزاده حفظه الله متعلق که دې اوس څه وویل دا سودا په نغدو کې ده. قسم دې په خدای خلک د بریتونه په نوکارو د څه وکړي، ولکه دې پر ټول بریت باندې یو دانه بېشته پاتې سي. په بیرو خته پوهېږي، خو چې دی دې پر تا چې کوم کسان راټول دي هغه ناپوه دي، ستا په اصل مقصد نه پوهېږي. سپینې چیرې دي؟ دا کس په دې باندې شهرت خو جلا دی او خپل بزنس، خپل اقتصاد په دې باندې برابري. د چاندې ډېرې طریقې دي. یوه طریقه یې دا ده چې ته خپل عذر پیش کړه، زما دا عذر زه دا اداره جوړوم، مدرسه جوړوم، مسجد جوړوم، خلک تا ته چنده درکړي. بله طریقه یې دا ده چې پر دې علماو باندې رد وکړه چې دا هېڅ غله دي پیسې ټولوي، د اسلام په نامه باندې ځان ته چندې راټولوي. نو هغه ځینې د علماو خلاف چې کوم کسان موجود دي هغه بیا چنده تا ته درکوي. نو ستا خپله طریقه ده ځان ته. الله جل شانه دې هدایت درته وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.